वाजिब القدر والاحترام ज़मा इज़्ज़तमंद वरुणो दा अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार एहसानात दी। आगा खल्लाक अज़ीम ज़ात ला यज़ाल मन्नान अल्लाह मुहसिन अज़म आगा करीम अल्लाह मंगा तासु टोलो बांदी दागा बेशुमार एहसानात व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा का तासु दा अल्लाह एहसानात शुमारल शुरू कई शुमार के बैरान वाले अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के ददे वजाहत कई चिन्नवा इंसानियत इंसानान पे एतबार द नव सरा दा यव नव दा दियो मोर और प्लार औलाद दी। अल्लाह तबारक व तआला पे इंसानानों के पे एतबार द नस्ल सरा ख़ानदान सरा असलियत सरा सरिश सरा इस फ़र्क अल्लाह ने देखे। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए खल्क़ो माता सो दियो सड़ी दियो खज़िना पैदा करी है आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू। मा पता सुके कौमुना कौमुना फ़िरक़ी फ़िरक़ी ख़ानदानुना ख़ानदानुना कबीली कबीली जोड़ी कड़ी दी। दा पुख्तुन दे दा पंजाबे दे दा हिंदुस्तानी दे दा सिंधे दे दा बलूचे दे दा फलान के खेल दे फलान के खेल दे पदी के गौरा खेल निश्त। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू दा सिर्फ द तआरुफ पर बिना बांधी पीजन गली पर बिना बांधी दा कौमुन मंग जुदा करी दी। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम बेशक और यकीनी खबर दादा पतास के ज़्यादा इज़्ज़तमंद आगे इंसान दे चाहे कि ज़्यादा तक़वावी द हर कबीली ची बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द हबशी और उमय्या इब्न खलफ गुलाम दरंग नतूर और अबू जहल आमिर इब्न हश्शाम लोई ख़ानदान वाला कदा टूल दुनिया दा अबू जहल न डकशी दाद बिलाल दख्पी खावर तन रसीकी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम तास की ज़्यादा इज़्ज़तमंद आगे इंसान दे ज़्यादा तक़वादार हुई। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चिकल बखकारा शो और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ब तशरीफ़ फरमाओ। उमर बनास तो उमर बकुम मजलिस की नास तो दो उमर रुग़ब आगा डेर बेमिसाल कल ब बिलाल ख़कारा शो हज़रत उमर बपासे द खपल चादर बे पज़मक उगड़ोलो जा सय्यदुना बिलाल जा सय्यदुना बिलाल जा सय्यदुना बिलाल ज़मन सरदार रागे बिलाल ज़मन सरदार रागे बिलाल। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम
لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على اسود الا بالتقوى. یو سړی دانش ویلې زستانه غوړم ځکه زه عربیم، ته عجمي. زه غوړم ځکه زه عجمیم، ته عربي. زه سپین یم ته تورې. الا بالتقوى، مگر په تقوا سره افضلیت، اکرمیت، اشرفیت، رتبه علیا، مقام اعلی دا میلاویږي په تقوا سره. چې کوم څومره تقوا په یو انسان کې وي، کوم انسان کې تقوا وي، څومره تقوا وي، هغومره هغه د الله په نظر کې مکرم وي، مشرف وي، معظم وي، محترم وي. مال دولت دا اشرفیت معیار نه دی. بادشاہی وزارت دا شرفیت معیار اور مقدار نه دی. بنگلے اور موٹری دی باندې عزتمندو دا شرفیت مدار نشتا. دا الله په نس باندې مکرم او مشرف هغه انسان دی چې څومره هغه د الله نه یریږي، هغه کې تقوا زیاته. نو الله تبارک و تعالی انسان ته یو مقام ورکړی دی، انسان ته اکرمیت ورکړل دی. ولقد کرمنا بنی آدم، منګه انسانان ته یو کرامت او شرافت ورکړل دی. انسان د خپل صفاتو د وجنه، انسان د خپل تقوا د وجنه، انسان د الله د احکاماتو تابعداري په بنا باندې، انسان د پیغمبر د سنتو د اطاعت په بنا باندې، انسان د صحیح اسلام په بنا باندې، او عزتمندو انسان د صحیح ایمان په بنا باندې هغه ته مقام میلاویږي. او هغه مقام صرف پزمکه باندې نه، دغه انسان چې پزمکه باندې روان وي د آسمان فرشتي دغه قدر کوي. د دې انسان قدر پزمکه باندې هم وي، د دې انسان قدر په فضا کې هم وي، د دې انسان قدر اسمانونو کې تحت العرش هم وي، د دې انسان قدر عزتمندو تحت السرا ډیر لاندې هم وي، زمکې تر لاندې. د دې انسان قدر په بحر او بر کې وي، او د دې انسان قدر هغه د انسانانو سره، حیواناتو سره، جماداتو سره هم وي. حدیث مبارکه کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو انسان متقی وي، دا الله صحیح عاشق وي، دا الله محب وي، الله سره مینه کوي، دا الله د احکاماتو فرمان برداری کوي، الله تبارک و تعالی جبریل ته حکم کوي، جبریل په آسمانونو کې आवाज ولګوا د دې متقی انسان سره زما محبت دی. هغه جبریل آسمانونو کې आवाज ولګي، هغه فرشتي راشي په دنیا کې आवाजونه ولګي. د دنیا د خلقوم د دې سړي سره محبت وي، د اسمان د فرشتوم د دې انسان سره محبت وي. ستا تقوا په ځمکه کې اثر انداز، ستا تقوا په فضا کې اثر انداز، ستا تقوا اسمان کې اثر انداز، ستا تقوا په بحر و بر کې اثر انداز دی. عزتمند متقی شوی باس کامیاب شو. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله بادشاہ چې کله عزتمندو الله تبارک و تعالی داغه د بصیرت سترګې کولاو کړي، ابراهیم ابن ادهم ته بصیرت میلاو شو. ابراهیم ابن ادهم بادشاہی په ملنګۍ سره بدل کړه، بادشاہی ملنګۍ سره بدل کړه، او په هغه ملنګۍ کې هغه ته یو خوند او لذت میلاوېدلو.
انسان چې کله متقی وي هغه ته په تقوا کې یو خوند میلاویږي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یو صحابي مز باندې ولاړ دی، هغه صحابي باندې غشي لګيږي، بدن سوره سوره کیږي، هغه د الله سره خبرې کوي، د خپل معشوق سره خبرې کوي، هغه د غشو پروا نه کوي. یو خو زمونږ استاد مز دی، په مز باندې ولاړیو، یو ماشراله زمونږ په غوږ باندې کېناستله، تړق او تړوق، کله یو ځای و کله بل ځای و، کله خپې په ځمکه راکاږو، درزه دروزه شروع ده ځکه ماشی راغلی دی. یو خو زمونږ استاد مزونه دي، یو د صحابه کرامو مزونه و، عشق والا محبت والا صحابي په مز باندې ولاړ دی، غشي داغه په بدن باندې لګي، داغه بدن سورې کوي، ویني کوي، کله سلام ګرځي، بل صحابي بیدار کړو، هغه وی دا څه وشو؟ وی دا ما باندې غشي لګېدل، وی تاسو نه بیدارولم. هغه زړه مې دا نه غوښتله چې زه مز مات کم، ما خپل مز پوره کړو او د هغې نه مې وروسته ته بیدار کړلې. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په بدن کې غشی تلی و، غشی په بدن کې ډېر اسانۍ سره سي چې راوباسي، هغه د غوښې قطرې د ځان سره راوباسي. هغې زمانه کې اپریشن طرز و طریقه نه وه. صحابه کرامو سوچ او فکر کولو چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د بدن نه په کومې طریقې سره غشی راوباسو. په دې باندې فیصله وشوله چې کله حضرت علي په مز باندې ودرېږي، موږ به د بدن نه غشی راوباسو، دی په ځان باندې بیا نه پوهېږي. چې کله حضرت علي رضی الله تعالی عنه مز باندې ودرېدله، صحابه کرامو غشی راوباسله. حضرت علي رضی الله تعالی عنه کله سلام ګرځي، صحابه کرامو ته وایي ځکه ناست یئ، زما د بدن نه غشی وباسئ. هغوی هغه موږ ویستلی دی، دې ته مز وي، دا یو عشق، دا تقوا. چا کې تقوا پیدا شوه هغه ته یو روحانیت میلاو شو، چا کې تقوا پیدا شوه هغه ته یو بصیرت میلاو شو، چا کې تقوا پیدا شوه هغه کې یو شجاعت پیدا شو، چا کې تقوا پیدا شوه الله باندې توکل او اعتماد پیدا شو، چا کې تقوا پیدا شوه داغه توجه الی آخرت ګرځي، دنیا نه اوچت شي. دنیا څه شی دی؟ نن عزتمندو زمونږ د دنیا سره ډېر زیات زړه لګېدلی دی. حب دنیا حب دنیا حب دنیا. دغه دنیا انسانی کرامت ختم کو، دغه دنیا انسانی شرافت ختم کو، دغه دنیا انسانی اعتماد ختم کو، دغه دنیا انسانی اخوت ختم کو، دغه دنیا انسانی قدر و مقدار اور معیار ختم کو، دغه دنیا رونه د رونو نه جدا کړله. د دنیا محبت، ولقد کرمنا بنی آدم، منګ انسان ته مقام ورکړی دی. هغه کرامت اور شرافت چې په کومو صفاتو باندې انسان ته میلاوېدله په تقوا سره، عام طور باندې عزتمند موجوده معاشره کې تقوا نشته الا ماشاء الله. ډېر خلق داسې دي هغو کې شته، لیکن عزتمند عام طور باندې معاشره هغه د دې نه خالی ده. امام غزالی رحمه الله نه چا تپوس وکړو، ډېر لوی امام دی امام غزالی، ډېر لوی شخصیت دی. امام غزالی رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړلو، وی انسانی کرامت د کوم صفاتو سره تړلې دی؟ انسان کې کرامت کله راځي؟ امام غزالی رحمه الله فرمایلو الکریم اذا قدر عفا و اذا وعد وفا و اذا
هغه ته آزاد علی منتهى الرجا کریم سړی هغه دی اذا قدر عفا چې کله څوک ورسره ظلم وکړي او دی په هغه باندې قادر شي د خپل ظلم بدلا اخیستی شي عفا هغه معافي کوي ستا نه زه بدلا نه اخلم موجوده انسانیت طرز و انداز ته ګورئ او عزتمندو نسل انسانیت ته ګورئ الله په نسل انسانیت کې شرافت ایښی دی نن زمونږ حالات دا دي د چا ذات ته د غصه راله د هغه د چرګې نه غصه وباسي چرګې سره ظلم کې زه غیرتیم د هغه د ناپوهه بچي سره ظلم کې زه غیرتیم امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي اذا قدر عفا چې کله دی قادر شي هغه معاف کړي کله د ده په پنجو کې راشي کله د ده قبضه قدرت کې راشي کله د ده تر لاندې راشي عفا هغه ته ما ته معاف کړی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه معظمه فتح کړله هر یو سړی یریدله ما ته به سزا راکوي ما د پیغمبر په دشمنی کې قصر نه دی کړی ما د پیغمبر سره مکمل دشمنی کړې ده کوشش مې کړی د پیغمبر وینه خراب شي د پیغمبر مقام خراب شي هر یو خپل مال جان طاقت صلاحیت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مخالفت کې خرج کړو دغه سید الانبیاء فاتحانه انداز باندې په مکې باندې داخل شو 10,000 اسلامی افواج دي 10,000 افراد دي هر یو صحابي هغه صحابي چې د دنیا او د اسمانونو ټول مخلوق را جمع کا د یو صحابي مقام ته نه رسیږي هغه صحابه کرام دي ورسره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان کوي لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم اذا قدر عفا چې کله قادر شي بیا معاف کوي دا د شریف سړي نشانی ده شریف سړي دا نشانی ده موجوده دور انسانیت ستا د چا سره دشمنی ده چې د هغه چرګ ستا په لاس باندې راشي ته د هغې خپې ماتای هغې چرګې ته پته نه وي زما وزرې ولې ماتې شوې زما خپې ولې ماتې شوې ما سره ظلم ولې کېږي عزتمندو موجوده انساني اخلاق چاته ستا غصه وي د هغه د کور د 3 کالو 4 کالو 5 کالو بچی ته ونسي کور ته یې بوځي د هغه نه غوښې غوڅایي هغه چغې وباسي د بدن نه وینې څاڅي خپل ګناه نه خبر نه دی نه دی خبره هغه ظلم ورسره ته کوي دا انساني اخلاق دي او چې کله بیا تا باندې زور راشي کما تدین و تدان بیا رامنډې کې مونږ ماله تعویض وکړه ما سره ظلم کېږي څه وکړه تعویض لاله وکړه څه دم درود به ته نه معلوم څه وظایف ما سره ظلم کوي چې څنګه کوي داسې به در سره کېږي څنګه کوي داسې به در سره کېږي امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي اذا قدر عفا کریم انسان هغه دی چې کله هغه قادر شي نو هغه معافي کوي و اذا وعد وفا او چې کله وعده وکړي هغه پوره کوي وعده وکړي هغه پوره کوي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د منافق علامې دا دي اذا حدث كذب واذا خاصم فجر واذا اؤتمن خان او واذا وعد اخلف دا د منافق علامې دي منافق عملی چې کله خبرې کوي نو دروغ وایي چې کله په ته اعتماد کې امانت ورسره کېدي هغه خیانت کوي چې کله چا سره جنگ او جګړه وي هغه کنځلې کوي
او چې کله وعده وکړي د هغه ماتې دي ته یوټرن ورته نن سبا وایي که نه دا انسان چې په دې کوناټو باندې واپس راشي دې ته تاسو څه وایئ یوټرن ورته وایئ که نه نه پېژنئ جي دغه ته یوټرن وایي که نه پوه شوې چې دا چې خپل دې لار باندې واپس داسې راشي نو څوک وایي دا څه شی دی وایي دا دې زباني سیاست دی اذا وعد اخلفا دا د اسلام منافقت دی په اسلام کې دا ته ورته سیاست وایي قهقرا په خپل شا باندې راشي دې ته سیاست وایي زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرط داسې نه دي کړي چې وعده یې کړې ده د هغې خلاف ورزي کړل ده صحابه کرام حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په دور کې حضرت معاویه د کافرانو سره معاهده کړل ده جنگ به نه کوو چې کله معاهده پوره کېدله حضرت معاویه خپل اسلامی افواج سرحداتو باندې بیدار ساتلی وو چې کله ټیم پوره شي چې غدر ونه شي یکدم حمله کوه صحابه کرام ورته داسې هم مه کوه داسې سره د دې نه غدر نه و څه غدر نه و اسلام اسلام دی عزتمندو نن من کې هغه شریفانه اخلاق شته کوم اخلاق کوم صلاحیت کوم صفات چې تا ته عزت درکوي تا ته سکون درکوي معاشره کې عزتمندو اطمینان پیدا کوي هغه صفات خو موږ ذبحه کړي دي هغه موږ پرېښي دي او امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء او چې کله څه ورکوي چې څومره امید دی د چاوي د هغې نه زیات ورکوي د هغې نه څه کوي زیات ورکوي دا شریفانه اخلاق دي عزتمندو نن مسلمان د کافرانو په نقشه قدم چې څومره روان وي هغه دې ته کامیابي وي څه ورته وایي ستا امام ستا علم ستا مدرس ستا مبلغ ستا قرآن ستا حدیث ستا مراکز اسلامیه ستا مدارس اسلامیه هغو تا ته کوم سبق درکوي ته کوم طرف ته روان یې